الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. زما عزتمندو، د دې ویډیو کولو مقصد مې صرف دا د اصلاح ده او زه وایم چې څومره م کتونکي دي، ملګري دي او څومره م چاته فایده ورسي، نو د دغې ویډیو کولو مقصد مې صرف دا دی. سره د مخکې یو کس میلو شو، ما ته وایي چې یاره مولانا صاحب یو تپوس کوم. د دې نه مخکې ما سره دا واقعه شوې وه، خو چونکې هغه ټایم کې زما دې سیز ته داسې ډېر خیال لا نه ړه، خو بلې ورځ یو څو ورځې مخکې دغه شانتې یو ملګری میلو شو، ما ته وایي مولانا صاحب یو تپوس کوم. ما وی جي وکړې. ما ته وایي چې یاره د شیطان نوم څه دی، اصل نوم. نو هسې ما له په هغه خبره باندې لږ دغه داسې غوسه م راغله. ما ورته وویل یاره ویم تا خو زما نه تپوس وکړه. محفل کې یو ملګری بل ناست و، هغه ورته وایي زه درته ویم. وایي نه زه ده نه تپوس کوم. ما له جواب راکړه. وایي سړی لږ ګډوډ شو، ما ته وایي چې یاره ښه ته تپوس وکړه. ما ورته یاره د لمونځ فرایض راته بیان کړه. لمونځ کې څو فرایض دي؟ داسې سوچ کې لاړ، لږ ساعت یې سوچ کوه، بیا راته وایي چې یاره زما نه هېر شوي دي. زه خیر دی رعایات کړه. خو لیکن اخره کې خبره دې ته راغله چې ما ته وایي چې ما ته نه راځي. نو بیا ما هغه ته وویم یاره زه درته یوه خبره کوم، وایم چې د دې په ځای د دې مسایلو ته لږ توجه ورکړی وي که نه، ځکه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت زمونږ نه دا تپوس نه کوي چې تا له د شیطان نوم ولې نه درته، تا له د پلانکي پیغمبر د پلار نوم ولې نه درته، تا له د هغه د پلانکي پیغمبر د شجر نسب ولې نه درته. زما نه به دا تپوس کېږي چې یاره په دین کې دا مسایلو او د دې تا سره د روزمره زندګۍ سره دغه تعلق تا دا ولې نه زده کړی، تا له دا ولې نه، تا غلطه طریقه باندې زما عبادت ولې کړی دی. دا نو چې کله زما اصل مقصد دا دی زما عزتمندو چې په دغه اخوا دېخوا فضولیاتو په ځای باندې چې کوم دی د دین یو مسله زده کړو، نو دا ډېره لویه خبره ده او ډېر د ثواب کار دی. حدیث مبارک کې راځي که نه چې د قرآن یو آیات زده کول چې کوم دی دا د 100 رکعاتو نفلو نه بهتر دي. زمونږ اکثر دا تبلیغیان ملګري دغه فضایل بیانوي که نه، او د دین یو باب زده کول چې کوم دی دا د 100 رکعاتو نفلو نه افضل ثواب لري. نو بس نن دغه چې کوم دی د دین یو باب دغه د مونځ یو باب بیانوم. الله دې عمل کولو هم آسان کي، او چې څومره ملګري دي الله دې هغې ټولو ته د دې نه فایده حاصلولو توفیق ورکړي. نو د ټولو نه ړومبې چونکې فرایض راځي په مانځه کې، نو د فرایضو نه شروع کوم انشاءالله. وقتاً فوقتاً به بیا په دغې باندې نورې ویډیوګانې هم کوو. فرایض بیا واجبات دغه شان سنن دغه ټول انشاءالله وقتاً فوقتاً په مزه مزه به ټول بیانو. خو د ابتدا چې کوم دی د فرایضو نه کوو. نو مونځ کې چې کوم دی 14 فرایض دي، هغې کې 7 شرایط دي او 6 چې کوم دی ارکان دي. شرایط د مونځ نه بهر دي. شرایط شرط دې ته وایي چې یو څیز به هله موجودېږي چې شرط موجود، مشروط هله موجودېږي چې شرط موجود شي. مونځ به زما هله کېږي چې دغه شرط پوره شي. مونږ وایو د پلانکي څیز درکوو، خو په دې شرط نو چې هغه څیز پوره شي نو هغه څیز مونږ ته میلاو شي. چې کله مونږ هغه کار پوره کړو بیا څیز میلاویږي. نو دغه شانتې چې مونږ مونځ کوو نو اول دغه شرایط پوره کړو، نو هله به زما او ستاسو مونځ کېږي، هله به زما او ستاسو مونځ کاملي او زما او ستاسو مونځ به قابل قبولي. نو په هغې کې د ټولو نه ړومبنې یو اسانه طریقه زمونږ استاد محترم چې کوم دی هغه مونږ ته ښولې وي. دا ټول چې کوم دی دا شرایط دا په یو سرکل کې جوړېږي. دا سړی د دې تندي نه شروع واچوي که نه، او بیا واپس دې ځای له راځي نو دا پوره شوي. همدغه طریقه تاسو ته هم ښیم چې په اسانه باندې دا یاد شي. د ټولو نه مخکې سړی په تندي باندې ګوته کېږي که نه، نو بدن شو، بدن پاک، لاندې راشه کپړې پاکې، بیا د هغې نه لږ لاندې بیا ستر عورت پټول، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ځای پاک، بیا د هغې نه بعد قبلې ته مخ کول، ګوته داسې تاوه، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی وخت پیژندل، او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نیت تړل دی، نیت کول دی. زما عزتمندو دلته دغه یوه خبره چې وخت پیژندل دا ډېر اهم څیز دی.
چې ما تاسو ته د اوقاتو هم معلومات وي چې یاره په دې ټایم کې مونځ کېږي نه کېږي مکروه ټایم دی او که نه. یو خو سحر وختي چې نور خیږي دغه ټایم کې مونځ چې کوم دی دغه ټایم کې مونځ نه کېږي. یو چې دا نور چې کوم دی بالکل سر ته راشي دغه ټایم کې مونځ نه کېږي. یو ټایم چې کله نور پرېوتو ټایم شي علاوه د هغې ورځې د مازدیګر د مونځ نه علاوه نور مونځونه نه کېږي. دغه درې ټایمه دي چې په دغه ټایم کې مونځ نه کېږي. نو دغه شرایط دي دغه د ټولو نه اول دي چې شرط موجود شي نو مشروط به موجودېږي. بیا ورپسې چې کوم دی شپږ ارکان دي هغه د مونځ کې دننه دي. د ټولو نه اول چې کوم دی دا تکبیر تحریمه ده چې مونږ ابتداءً چې کله نیت وتړو نیت ووایو د هغې نه بعد چې مونږ غوږونو له کله لاس وړو الله اکبر دې ته وایي تکبیر تحریمه. تکبیر تحریمه دې ته وایي چې ما باندې دنیاوي نور څومره کارونه چې کوم دی هغه بس حرام شو ختم شو. بس زما هر څه یو اسانه خبره زموږ یو ملګري به یو عجیبه خبره کوله هغه به وایي ګوره چې مونږ یو کار کوو که نه مونږ وایي زماړه بس پرېږده روکوه دا پلان کې سي مونږ په ابتدا کې څه کوو الله اکبر هر څیز چې کوم دی شاته وغورځوو. بس اوس زما صرف مونځ سره کار دی صرف مونځ به کوم. د مونځ چې څومره دغه دی توجه به زما ټوله په مانځه کې او ما هر څیز چې کوم دی شاته وغورځوو الله اکبر. الله د هر څیز نه لوی دی. بیا تکبیر تحریمه بیا قیام دی ولاړه ده. بیا د هغې نه بعد قرات دی لکه سوره فاتحه ورسره صورت لوستل بیا رکوع کول بیا ورپسې 2 سجدې او آخري قاعده. دا چې کوم دی دا ټول فرایض دي او ارکان دي چې دې کې یو کې هم کمی کو تاخیر راغی نو چې کوم دی که دغه پکې راغی فاتح شو که دې فرایضو کې یو څیز هم پاتې شو نو مونځ د سره نه کېږي. او که څه پکې تاخیر راغی نو بیا چې کوم دی دې سره سجده سهوه واجبېږي. سجده سهوه به یو سړی کوي نو هله به مونځ کاملېږي. او که سجده سهوه ونه کړه نو بیا چې کوم دی مونځ به دوباره کېږي دا مونځ فاسد شو دا مونځ ختم شو بیا به په دویم ځل به دغه مونځ کوي. نو زما عزتمندو ما ابتدا کې هم دغه عرض وکړه چې د دې ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې څومره مې یاران دوستان دي کتونکي دي چې هغوی ته څه نه څه فایده وشي. او بل اهم خبره دا کوم چې یاره مونږ چې څومره فضولیات دي که نه دا فضول خبرې د دې نه ځان وساتو. د دې د په ځای باندې چې کوم دی ګوره دا زیات نه زیات 14 خبرې دي او چې دا ما او تاسو یاد کو نو دا د 10 رکعاتو نفلو نه بهتر دی ځکه دا د علم یو باب شو یو دروازه شوه. زه په دغې د فرایضو په دروازه باندې راننوتم او دا ما یاد کړ نو دا د 10 رکعاتو نفلو نه دا زیات نه زیات چې ما او تاسو یادو نو زیات ټایم چې اخلي تقریبا 20 منټه په وخت به واخلي. نو دغه په وخت کې یو سړی ډېر زور ولګوي نو 4 رکعات هم نشي کولی چې په صحیح طریقې سره کوي. او چې ما او تاسو دغه یاد کو نو د 10 رکعاتو نفلو نه بهتر دی. الله رب العزت ته عمل کولو آسان کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.